انسان د سری د پاره نه پیدا چې دی بس صرف خوراک کا کینا کم رب العالمین جل جلاله چې انسان پیدا کړی دی هغه د انسان د پیدا کولو غرض او علت غایی خی چې د انسان علت غایی او غرض هغه عبادت او بندگی ده او قانون دی چې کما پرزا د کم غرض د پاره پیدا وي او دغه پرزا په هغه سیس کې لګي هغه پرزا مغه کی وي لیکن که یو پرزه خپل کار پرې خو نو اوخيار انجینیر خمستری ا پرزا دغه دینه به لړکې د کاغ نور ماشینم خرابای یو شاف لګیدل دا شاف خراب شو یا ماشین کې بیرنګ خراب شو نو دا بیرنګ لري کا د دې په ځای باندې بل روغ بیرنګ لګو کني دا خراب بیرنګ به درته تمام پکې ا تمام مشری درته خراب کیدا قانون دی په ماشین کې کيو پردم خرابای اوبه دا غدين لرکه نو که انسان په خپل دایره کې لګیا دی چې د کوم سیز د پاره پیدا دی پاگئی کی چلی گئی او دا اللہ تعالی بندگی کئی نو دا روغ پرزا دا عالم دا پارا مفید دا او کنا دے چی دا کم غرض دا پارا پیدا دے عبادت دے عبادت نہ کئی بلکہ نا فرمانی کئی کفر و شرک کئی دے لرکول پکاری دا پرزا بیکارا پرزا دا نو اللہ تعالی زمانہ پدی باندې گواہ کوي چې زمانہ گواہ دا چې تمام کائنات د الله تعالی د حکم تابع دي کو غویر غلګیا دی وی کوي الله تعالی دې لپاره پیدا کړی دی که خر دې غیبانه دې کتا چولی دا اتا ته باقاعده سره چلی که استه زنده په چوله باغې باندې لګیا دی ساروي باغې باندې سورلی کې می خضر ته پیدر کوي بیزه در ته پیدر کوي نو تمام کائنات د خدای د نظام مطابق چې د کم کم غرض د پاره پیدا دي هغه نه سرتابی نه کوي هغه نه سرکشی نه کوي نو کم انسان چې د الله تبارک وتعالى په بندګۍ کې مشغوله دی دا په خساره کې نه دی الله تعالی وی والعصر زمانه قسمی په زمانہ باندې ان الانسان لفی خسر انسان په خسارو په نقصان کې دی الا الذين امنوا ها هغه خوش قسمت کسان چې الله تعالی په ذات ایمان راړل دي الله تعالی وحده لا شریک منی فرشتي منی پیغمبران منی آسمانی کتابونه منی د قیامت ورځ منی آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت دا الله تعالی احکام پدې راړي د اسلام پنځه واړه بناګانی پورا کوي پیغمبر اسلام فرمایي بني الاسلام على خمس د اسلام بنیاد په پنځو خبرو ده شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله بل مزد بل زکات ورکول دي او بل حج او بل روزه ده په غریب باندې زکات او حج نشتا غریب ته دوه خبرې پاتې شوې په کلمه خصوص خرج کیږي نه کلمه امیر او غریب دواړو د پاره مفتدا په جبه باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایو جبه دم پاک شوا او پزړه د دې یقین وکا اقرار باللسان وتصديق بالقلب نړه دم پاک شو په کلمه باندې پیسې نه لګي کله کله کلمه ویل پکاري علما لیکي که یو سړی زمیدار دی په پټي کې ګوټ کوي رمبه پلاس کې دی نو او لا اله الا الله محمد رسول الله
ایوی کے اوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دکان کی دکاندار سودا ہر سئی تلد پالاس کے دا اوایا لا الہ الا اللہ محمد. دل دست بکار اور دل بیار فارسی کے وہی دست بکار پلاس اکار کا وکنا او دل بیار دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہوا ہے. سب پتہ لگی چھ 2 منٹ پس تمری دکاندار پا دکان کے ناستی او دقا سی مرشی. ملازم پا کرسی باندے ناستے ملازمت تسے دے او ناسا پر اپری و تو مرشو. علکا پلان کے خوب خروغ موٹو کور تلاڑو اور اپری و تو نو دا مرگ پتہ نہ لگی. نو بزرگان دین علماء کرام فرمائی چھ کلنا کلا دا مبارکہ کلمہ پا دا جببا نے ہوا ہے پا دید سے لگی نا او نظر نہ سود پیسے علی چہلے کا کلمہ دے ویلا 5 روپے فیس را کا نہ پا کلمہ سنہ لگی. ذکر گو ذکر تا تورا جانس دا اللہ تعالی ذکر کا وچسو پتا کی روح موجود دے تا سے کلا کلمہ ویلا او دا غینا پس مرشوی جنت تب داخلے گی. رسول اللہ مبارک فرمائی چھ دا چا آخرنی کلمہ پا جبد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او دا غینا پس دا غسڑی تا مرگ راشی دخل الجنہ دے با جنت تا داخلی گی. نو پا کلمہ دا سڑی سنہ لگی پاتشو مز پا غیم سنہ لگی پاو دستانا دا اعظمگڑھ پا جماعت کی فیس نشی اغشتے چرکا او دستیو کو 2 روپئی ورکا جماعت ترالی پا دی فیس نشی اغشتے چلکا موز کے 9 روپئی بورکے بلکہ خلق بدرتا خوشحالی گی جی پا خیر آلی پا خیر الحمدللہ. مسلمان پا دی خوشحال شی چی شکر دے دا سڑے جماعت تراغے یو مسلمان چی یو جماعت تور داخل شو او دو قتل چی دا محلی ٹول کسان راغلی دی او دے خوشحال شو دا دے مرتا اللہ تعالی اجر ورکے. مومن چی جماعت تراشی او جماعت ڈک اگوری او دے خوشحال شی چی الحمدللہ شکر دے دا اعظمگڑھ خلق خد مسترازی پا دے خوشحالی اللہ تعالی دے تا اجر ورکے دکا دا بندگان دا خدای پا جماعت کیوں کہ تو پا غیبان خوشحال شو سو خو پا دے خوشحالی کی چالے کا فلم دیر خلق گے دلے دے او دیر گرم دے او بلا خلق ورطر آگلے دا مجرم دے علکا وے پا دے فلم مانے خودیر رش دے معلومی یہ سڑیر خف فلم لگے دلے پا دے گناہگار شو فلم کے بلا سخوی. نو مسترات لو بانے تانا سوک ٹیکس نالی او 10 بانے تانا سوک ٹیکس نالی او پا دے 5 منزنو علماء باقاعدہ وقت حساب کردن 1 گھنٹہ نہ لگی تچے دا سار موضوع کی تچے دا ماسپخین مستراغلے تچے ما دیگر و ما خام و ماسخوتن پدے 5 واڑو منزنو سردا او 10 نے 1 گھنٹہ نہ لگی. اور رب العالمین جل جلالو تا تسلیر اس گھنٹے در کڑی دی 1.5 گھنٹے پخپلو کارونو کے اختایا کنا خوب پکے کو زمینداری پکے کو بازار تا پکیزا خوراک پکی کوا لیکن تانا رب العالمین جل جلالہ دا 5 منزلو مطالبہ کئی نو پا مزبانے خرچہ نہ لگی اور نہ ٹیم لگی اور پروچہ بانے سنہ لگی پکال کی یوم عاشر اللہ تعالیٰ پابندگانو باندے دروجی و عبادت لازم کھڑے دے روجہ بانے سنہ لگی بلکہ دروجی دا وجنا دا مومن پر روزائی کی اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا کی نو پا غریب بانے حج نشتا او پا غریب بانے زکاتم نشتا بیام یو غریب موزم نکی روجم ننسینو دے بیا دا دروغو وی زد رسول اللہ مبارک پا دینی ما زد رسول اللہ مبارک امتی ما دروغ وی دروغ وی دا مسلمان او دا کافر پا میز کے فرق مزد ہے.
خلک موزړو سګړی نه لار دوی ته دا وړوي نه چې بچي والی جمعه ته نه دي صحیح حدیث ته کيو سړی قصدن مزپریدي فقط کفر ده کافر شو دریواله امامان وای سوچا کافر شو دا امام مالک امام شافعی او امام احمد وای ذکر رسول الله وای فقط کفر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چې دا فقط کفر حکم دا تقلیدن ده یعنی کفر ته نږدې کیږي په دې باندې سړی څومره اهم عبادت ته څومره خلق ته چې هغه لګیا دی اوس هم په دکانونو کې ناشته څومره خلق دی چې په کورونو کې د قصې ودی په پټو کې دی او فرض مستنر دي نه دی بس حالي نو په غریب باندې صرف هغه موزو روزه ده نو انسان الله تعالی د عبادت او د بندګۍ د لپاره پیدا کړی دی او چې د بندګۍ نه کوي نو د په خساره کې دی الا الذين امنوا هغه کسان چې هغه د الله تعالی په ذات باندې ایمان راړي وعملوا الصالحات صرف ایمان نه ده دا غي سره باندې عملم کې د ایمان تقاضاګانې دي د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه چې دی ویلا د دې معنا دا چې د الله تعالی احکام بمانی الله تبارک وتعالى پتا باندې اعمال صالحه لازم کړی دي اعمال صالحه د غموز ده دا د جمعې موز ده دا د سحر موز ده دا د ماسپخین او د مازیګر او ماخام او ماسختن موز ده دا اعمال صالحه دي دا روزه ده دا حج ده دا زکات ده او دا مور او پلار سره احسان ده دا عمل صالح ده مور او پلار سره به احسان کې ته ظلمي نو مور او پلار د دبا ادب او اکرام کې پلار ته به د عزت په نظر باندې ګوري مور ته به د عزت په نظر باندې ګوري کتابونه لیکي چې او سړی خپل پلار ته ګوري او مور ته چې دا زما مور او پلار دې د دې په ما باندې احسانات دي د دې مرته الله تبارک وتعالى اجر ورکړي د مشر ادب او احترام بکې مشر ادب او احترام بکې دام عمل صالح دی نن سبا زمانہ دا سراله چې د مشر ادب او احترام اړوستنه پیغمبر علیہ السلام فرمایي من لم يوقر كبيرنا فليس منا څوک چې زمونږ د مشر یعنی د یو مسلمان مشر ادب او احترام نه کوي هغه د امتی نه دی او من لم يرحم صغيرنا فليس منا څوک چې یو معصوم باندې رحم او شفقت نه کوي نو دام د هر چا معصوم چی هغه سره به مینه او محبت کې هغه سره به خلهجه استعماله دا ټول عمل صالح دی د ګواندی خیال بساته دا عمل صالح دی تا پخکړه تیار کو نو خپل خدای ته وای چې ګواندی تصور کړه غونډه پخکړه د ګواندی په ګواندی باندې حقي او رسول الله مبارک په همیشه د ګواندی بارک ډیر زیات تاکید کولو صحابه وای مونږ یریدو چرته په میراث کې را سره شریک نکی چرګه ګواندی به میراث وړي نو دا ګواندی په ګواندی باندې حق ته ګواندی ته به تکلیف نه رسې ګواندی سره به هر ممکن کوشش کې چې هغه ستاسو وجنه په آرام او راحت کې وي دا تمام اعمال صالحه دي الايمان 70 شعبه رسول الله فرمایي چې ایمان صد پاسه او یا خرانګي ده ادناها د ټولو نه معمولی خرانګه هغه اماتۃ الاذان الطريق د لارې نه د تکلیف شیلر کولی دا ټولو کې کم درجه ده د ایمان په لار باندې تیریږي او غنه پرته ده نو غنه لري کا په لار باندې تیریږي او کانه چرته ډوندو چرته یو ماشوم په ټکرونو وای دا کانه لري کا دا د ایمان پنخو کې د ټولو نه هغه وړه او کم نه خلا وليس وراء ذلك
حبة خردل من الایمان، د دین وروسته بیا د ایمان څه درجه نشته دی. دا تمام اعمال صالحه دي